بسم الله الرحمن الرحیم सबक शशम हुज्जत की किस्में। हुज्जत जिसकी तारीफ तुम पढ़ चुके हों। हुज्जत की 3 किस्में हैं, क़ियास, इस्तिक़रा, तमसील। नन्नाने दर्स ज़मंग उस्ताद से मुश्तमिल ले पदरे खबरों बांधे। अवल नंबर खबर तक़सीम द हुज्जत सलासत अक़साम ला, क़ियास, इस्तिक़रा, तमसील। द्वयम नंबर खबर तारीफ द क़ियास ची क़ियास चाहता हुई। और दरियम नंबर खबर अशकाल अरबा। सो खबर शुई। अवल नंबर खबर अक़साम सलासा व सलाम, द्वयम नंबर खबर तारीफ द क़ियास, दरियम नंबर खबर अशकाल अरबा। नो द हुज्जत तारीफ खो मखके तेर शवे ची हुज्जत څه ته وای؟ دوه معلوم تصدیقات چې دې ته ترتیب ورکي، نامعلوم تصدیق په حاصل کې د معلومو تصدیقاتو ته حجت وای. نو حجت درې قسمه دي، یو ته وای قیاس، دویم ته وای استقرا، دریم ته وای تمثیل. تعریف د قیاس، دا قیاس څه ته وای؟ قیاس هغه کول ته وای چې مرکب وي د دوو قضیونه یا زیاتونه، چې د دوو قضیونه مرکب یا زیاتونه. کله چې دا قضیه تسلیم کړي شي، دا کومونه چې مرکب دی دا تسلیم کړي شي، دا اومنلی شي، انساني اومني چې آو دا داسې ده، نو یوه بله قضیه منل لازمیږي. څه کېږي؟ یو بله قضیه منل لازمیږي، هغه هم بیا مني. دې ته ویل کېږي قیاس. قیاس تعریف مو یاد شو؟ دوه قضیې یا د دوو نه زیاتې د دې نه یو قول مرکب شي، چې کله ته دا قضیې ومنې نو یو بله قضیه منل هم لازمیږي. دې ته ویل کېږي قیاس. مثلا زه ووایم چې سید کمال د ریاض المدارس طالب دی، یوه قضیه شو. د ریاض المدارس هر طالب العلم منطقي دی، دوه قضیې شوې که نه شوې؟ اوس د دې نه څه لازمه شوه؟ سید کمال منطقي دی. کنې د هر یوې قضیې ته چې وګورې دا خبره پکې نه ښکاري، که ښکاري پکې سید کمال منطقي دی، ګوره دا خبره دې دوو قضیو کې نه ښکاري. سید کمال د ریاض المدارس طالب العلم دی، پوه شوه؟ نو دې کې خو دې ته اشاره قدرې هم نشته، که شته؟ نشته. بله قضیه څه شی ده؟ د ریاض المدارس هر طالب العلم منطقي دی، او چې دا دواړه دې ومنلې چې سید کمال د ریاض المدارس طالب العلم دی او د ریاض المدارس هر طالب العلم منطقي دی، نو دیم طالب دی که نه؟ چې هر طالب منطقي شو نو سید کمال منطقي دی. دا منل تی لازم شو که لازم نشو؟ د مثال پیش کړی، هر انسان جاندار دی، یوه قضیه شو. او هر جاندار جسم دی، پوه شوی؟ هر انسان جاندار دی، یوه قضیه شو. دویمه قضیه، بیا هر جاندار جسم دی، خود به خود ثابته شو چې هر انسان جسم دی. تر دې زی پوه شوی؟ دا کمی قضیې چې دي دې قضیو ته څه ویلی کېږي؟ مقدمې د قیاس. پې پوه شوی؟ کومو قضیو نه چې قیاس جوړ دی دې ته څه ویلی کېږي؟ مقدمې د قیاس. هر انسان جاندار دی دا یوه مقدمه، او هر جاندار جسم دی دا بله مقدمه. پې پوه شوی؟ کما قضیه چې تی لازمه شوله دې قضیې ته نتیجه وایي. دې ته څه وایي؟ نتیجه. هغه مقدمې د قیاس دا نتیجه. اوس دا نتیجه چې تاسې وګورئ نو دا څه شی ده؟ قضیه حملیه ده، ده که نه ده؟ انسان موضوع جسم محمول موجبه ده که نه؟
بیا بیات کوي چې د نتیجې موضوع ته حد اصغر وای. په پوه شوي د نتیجې موضوع ته څه وای؟ حد اصغر. او د نتیجې محمول ته حد اکبر وای. په پوه شوي الته په مقدمو کې چې کم شی مکرر راغلی په یوې مقدمې کې می په بلې کې می دې ته حد اوسط وای. په پوه شوي هغه ګورئ څه شی دی؟ جاندار جاندار التم دی دلتم دی. دا جاندار جاندار حد اوسط دا مو پیژنده. د نتیجې موضوع ته حد اصغر، د نتیجې محمول ته حد اکبر. کم یو شی چې په مقدمو د قیاس کې مکرر راغلی په یوې کې می بله کې می دې ته حد اوسط وایي. تر دې چې پوه شوئ د نتیجې دا حد اصغر دلته انسان دی کنه حد اصغر چې د قیاس په کومه مقدمه کې و هغې ته صغرا وایي. په پوه شوئ حد اصغر نتیجه کې انسان دی کنه انسان هلته کمې مقدمې کې دی هر انسان جاندار دی نو دې ته څه وایي؟ صغرا. په کومه مقدمه د قیاس کې چې حد اکبري هغې ته کبرا وایي. حد اکبر جسم دی جسم په کم یو کې دی دې کې نو دې ته کبرا وایي. په پوه شوئ صغرا او کبرا خو به اوس پیژنئ کنه. صغرا کمې مقدمې د قیاس ته وایي چې حد اصغري پکې، کبرا کمې مقدمې ته وایي چې حد اکبري پکې. او حد اصغر او حد اکبر خو مو پیژندل. د نتیجې موضوع ته حد اصغر محمول ته حد اکبر. اوس په پوه شوئ او کم یو څیز چې مکرري په دواړو مقدمو کې دی ته په دې پوه شوئ. بیا ورته ګورئ د کمو قضیو نه چې قیاس جوړي دې ته مقدمې د قیاس وایي. کمه قضیه چې تینا لازمه شي دې ته نتیجه وایي. د نتیجې موضوع ته حد اصغر وایي، د نتیجې محمول ته حد اکبر وایي. کم یو شی چې په مقدمو کې مکرر راغلی په یوې کې هم دی په بلم کې دې ته حد اوسط وایي. د قیاس په کومه مقدمه کې چې حد اصغر وي هغې ته صغرا وایي، په کومه کې چې حد اکبر وي هغې ته کبرا وایي. په پوه شوئ په تعریف د قیاس او په دې تفصیل باندې پوه شوئ. دریم نمبر خبره اشکال اربعه څلور شکلونه. اول شکل وپیژنئ. شکل څه ته وایي؟ شکل هم دې ته ویلی کیږي پوهیږئ دا د قیاس د صغرا او د کبرا نه چې کم هیئت حاصل شي اول د صغرا ولګوله بیا کبرا دې ته څه وایي؟ شکل. نو اشکال څو دي؟ څلور دي. شکل اول چاته وایي؟ چې حد اوسط په صغرا کې محمولی او کبرا کې موضوعي. بره کې وګورئ حد اوسط پکې څه شی دی؟ جاندار کنه. نو جاندار په صغرا کې موضوع ده که محمول دی؟ محمول دی. انسان موضوع جاندار محمول. نو حد اوسط په صغرا کې محمول شو. په کبرا کې وګورئ موضوع ده کنه هر جاندار جسم دی نو په دې قضیه کې بیا جاندار موضوع او جسم محمول دی. حد اوسط چې په صغرا کې محمول او کبرا کې موضوعي دې ته شکل اول وایي. په پوه شوئ دا څه شی شو؟ شکل اول. شکل ثانی چاته وایي؟ حد اوسط دواړو کې محمولي. حد اوسط دواړو کې صغرا کې محمول واقع شوی او حد اوسط او کبرا کې محمول دې ته بیا ویل کېږي شکل ثانی. هر انسان جاندار دی یو کاڼی هم جاندار نه دی. اول پکې حد اوسط راوباسئ مکرر څه شی راغلی دواړو کې؟ جاندار جاندار. نو دا حد اوسط دی کنه. په دې قضیه کې وګورئ دا صغرا ده په دې کې دا څه شی واقع شوی؟ محمول دی کنه. یو کاڼی هم جاندار نه دی په دې کې څه واقع شوی؟ محمول دی کنه. ځکه په دې قضیه کې موضوع انسان او په دې کې کاڼی نو دواړو کې محمول شو دې ته ویل کېږي شکل ثانی. شکل ثالث چاته وایي؟ حد اوسط دواړو کې موضوعي. حد اوسط دواړو کې صغرا کې موضوع کبرا کې موضوع. هر انسان جاندار دی بعض انسان لیکونکی دی. حد اوسط راوباسئ انسان دی کنه دلتم دی دلتم دی. جاندار خو صرف دلته دی دلته خو نشته کنه. او حد اوسط څه ته وایي؟ چې دواړو کې
دلتم انسان دلتم انسان دا څه شی شو؟ حد اوسط. دلته یو ګورئ څه واقع شوی؟ موضوع. دلته موضوع. دلته محمول جاندار دی او دلته محمول لیکونکی. دواړو کې حد اوسط څه شی شو؟ موضوع. دې ته شکل ثالث وي. شکل رابع حد اوسط صغرا کې موضوع، کبرا کې محموله. دا د اولنی شکل الټه دی. الته څه شی و؟ صغرا کې محمول، دلته صغرا کې موضوع. الته و چې صغرا کې به کبرا کې به موضوع، دلته څه وي؟ کبرا کې محمول. دا د اولنی الټه شو کنه شو؟ نو شکل رابع دې ته ویل کېږي چې حد اوسط صغرا کې موضوع او کبرا کې محمولی. لکه هر انسان جاندار دی، بعضی لیکونکي انسان دی. پوه شوي؟ اوس اول حد اوسط راوباسئ. انسان انسان. اوس دا صغرا ده، دا کبرا ده. په صغرا کې څه شی واقع شوی؟ موضوع. په کبرا کې محموله. دې ته ویل کېږي شکل رابع. پوه شوي؟ درې وړه خبرې مو یادې شو. حجت درې قسمه د قیاس، استقرا، تمثیل. د قیاس تعریف مو یاد شو. پکې تقریر بېنظیر، صغرا او کبرا، حد اوسط او حد اکبر او نتیجه او مقدمه، حد دا مو یاد شو. اشکال اربعه مو یاد شو. کتاب ته ګورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. سبق ششم حجت کی قسمیں. د حجت اقسام. حجت کی 3 قسمیں ہیں جس کی تعریف تم پڑھ چکے ہو. د کم تعریف چې تاسې ویلې حجت یادئ. د دې 3 قسمونه دي: قیاس، استقرا، تمثیل. قیاس वो قول है، قیاس هغه قول دی جو ایسے دو یا زیادہ قضیوں سے مل کر بنے چې د داسې دو یا د دو نه زیاتو قضیو نه جوړ شي कि अगर इन قضیوں को مان لے که دا قضیې ومنلی شي تو ایک اور قضیه بھی ماننا پڑے. نو یو بله قضیه هم منل پریوزی درتا. اور یہ قضیہ جس کا ماننا ضروری ہے نتیجہ قیاس کہلاتا ہے. او دغه قضیه چې د کمی منل ضروری دی دیتا نتیجه د قیاس وي. جیسے ہر انسان جاندار ہے، لکه ہر انسان جاندار دی. اور ہر جاندار جسم ہے. یہ 2 قضیے ہیں. ان کو اگر تم مان لو دا که ته اومنې، اولم اومنې چې او هر انسان جاندار دی، دویم اومنې چې بیا هر جاندار جسم دی، تو ان کے ماننے سے تم کو یہ بھی ماننا پڑے گا. نو د دې منلو نه تا د پاره دا هم منل پریوزی کہ ہر انسان جسم ہے، چې هر انسان جسم دا بم بیا مانی. اس میں یہ 2 قضیے تو قیاس کہلائیں گے. دی 2 قضیوں ته څه ویل کیږي؟ اور تیسرا قضیہ جس کا ماننا لازم ہے نتیجہ کہلاتا ہے. او دریمه قضیہ چې د کمی منل لازمی دي دي ته څه ویل کیږي؟ نتیجہ. خوب سمجھ لو. اور نتیجہ کے اندر جو قضیہ قیاس کا جز بنے اس کو مقدمہ کہتے ہیں. پدی قیاس کے دن نا د قیاس دی جزونو تا قیاس د 2 مقدمونه کم از کم، نو د دواړو اجزاو ته سی ویل کی مقدمہ. جیسے مثال مذکور میں ہر انسان جاندار ہے ایک مقدمہ ہے، اور ہر جاندار جسم ہے یہ دوسرا مقدمہ ہے. جس مقدمہ میں اصغر ہوئی گئی، اصغر څه شی د نتیجے موضوع کا نا، د اصغر ذکر وی اس کو صغرا کہتے ہیں. اور جس مقدمہ میں اکبر یعنی نتیجے محمولہ د دې ذکر اس کو کبرا کہتے ہیں. دی تسوی جیسے مثال مذکور میں، لیکن مثال مذکور کے ہر انسان جاندار ہے صغرا ہے اس لیے کہ اس میں اصغر یعنی ہر انسان دا پکې مذکور دی. اور ہر جاندار جسم ہے کبرا ہے، دا کبرا دا اس لیے ولی د دې د پاره کې اسم اکبر یعنی جسم کا ذکر ہے. پدې کې د حد اکبر چې هغه جسم وکړه دا غي ذکر دی. اور اصغر و اکبر کے سوا جو شی قیاس میں مکرر مذکور ہو، د حد اصغر او د اکبر نه علاوه چې په قیاس کې کم یو شی مکرر وي، اول قضیه کې می دویمه کې وي، وہ حد اوسط کہلاتی ہے. غی ته حد اوسط ویلی شي. مثال مذکور میں جاندار حد اوسط ہے. مذکورہ مثال کے جاندار حد اوسط دی اس لیے کہ یہ اصغر اور اکبر کے سوا ہے. ځکه دا د حد اصغر او د حد اکبر نه سوا دی. اور 2 دفعہ اس کا ذکر آیا ہے، 2 کرتے ذکر راغلے، هم په صغرا کې او هم په کبرا کې. سہولت کے لیے نقش قیاس کا گڑے وڑی ویری دی شاپ والا. سہولت د پارا نقشہ د قیاس لکلے کی، اس سے اصطلاحات کو خوب ذہن نشین کر لیا جائے. د دین اصطلاحات ذہن کے خو یاد کا په پوښوي. اومغه نقشہ د کما چې درته ما ویلې واخه اول جملې تلاړ شي. هر انسان جاندار ہے، ہر جاندار جسم ہے.
په پوه شوي لاندې نتیجه څه شی راغله هر انسان جسم ہے نو د نتیجې موضوع انسان دی کنه دې ته موږ څه ویلې حد اصغر او جسم د محمول دی دې ته موږ څه ویلې حد اکبر نو بر لاړ شي هر انسان جاندار ہے په دې قضیه کې اصغر دی کنه انسان او هر جاندار جسم ہے په دې کې څه شی دی اکبر چې جسم دی اوس د اصغر او د اکبر نه علاوه په دې قضیه کې څه شی پاتې شو جاندار کنه یوی کوم جاندار بلې کوم جاندار دواړو کې راغلی نو دې ته حد اوسط وای اوس چې په کومه کې حد اصغر دی هغې ته څه وایي صغرا په کومه کې چې اکبر دی هغې ته کبرا وایي پوه شوی هر انسان جاندار ہے مقدمه اولاد او هر جاندار جسم ہے دا مقدمه ثانیه دا پہ ورسیدی فائدہ قیاس سے نتیجہ نکالنے کا طریقہ یہ ہے د قیاس نہ نتیجے راوستلو طریقہ دا دا کہ حد اوسط کو دونوں جگہ سے حذف کر دو حد اوسط د دواړو نه حذف کا باقی جو رہے گا وہ نتیجہ ہوگا باقی چې کم پاتې شي دا به نتیجه نقشه مې دی کو نقشه کې وګورئ ښه دی خوا ماته ګورئ حد نتیجه به څنګه راوباسي د دو مقدمونه نتیجه به داسې راوباسي حد اوسط دا دی که نه پوه شوئ دا لرې که حد اوسط دلته هم لرې که دلته هم لرې که باقي څه پاتې شو هر انسان جسم دی هر انسان نتیجه ګوري په پوه شوئ نتیجه به څنګه راوباسي حد اوسط به د دواړو نه لرې کې باقي چې څه پاتې شو دا یو ځای کا چې یو ځای دی کوم دا څه شی شوه نتیجه شو नक्शा मेदे को कि जानदार को जो हद औसत है हज़ब कर देगा हज़ब का तो बाकी हर इंसान जिसम है रह जाएगा बाकी बस पातिशी और यही नतीजा है हमदा नतीजा द कना इसके बाद समझो देना बाद कोई शय कि हद औसत को असगर और अकबर के पास होने से जो कियास की हैत हासिल होती है इसको शक्ल कहते हैं द हद औसत यो तरफ ते द हद असगर सर लगो बल तरफ ते द हद इंसान हद असगरो जिसम حد اکبر جاندار حد اوسط التمو دا جاندار حد اوسط د اصغر سره ولګو دلتمو جاندار د حد اکبر سره ولګو دې کنه دي عمدی تسویل کیږي شکل دی ہے التسوی شکل اور شکل کل 4 ہے او شکلونه ټول څلور دي اگر حد اوسط صغرا में محمول और कुबरा में मौजू हो का हद औसत पर صغرا के محمول और कुबरा के मौजू भी तो इसको शक्ल अव्वल कहते हैं तो शक्ल अव्वल वही मिसाल इसकी नक्शा में मज़कूर है मिसाल ददी पम दे नक्शा के और हद औसत صغرا और कुबरा दोनों में महमूल हो का हद औसत पर صغرا और कुबरा दोनों के महमूल हुई तो वो शक्ल सानी हिदा से शेर है जैसे हर इंसान जानदार है और कोई पत्थर जानदार नहीं नतीजा इसका नतीजा इस राजी कि कोई इंसान पत्थर नहीं और अगर हद औसत صغرا और कुबरा दोनों में मौजू हो का हद औसत पर صغرا और कुबरा दोनों के मौजू हुई तो इसको शक्ल सालिस कहते हैं जैसे हर इंसान जानदार है और बाज इंसान लिखने वाले हैं नतीजा बसराशी बाज जानदार लिखने वाले हैं और अगर हद औसत صغرا में मौजू और कुबरा में महमूल हो तो वो शक्ल राबे हिदा शक्ल राबे दी जिससे हर इंसान जानदार है और बाज लिखने वाले इंसान है नतीजा बाज जानदार लिखने वाले है सवालात नो सवालात चिकल से दा मख के दर जहन की खक्की न हुई बेब अलपदी सवालात बाने पोई पोश हुई नो दा सवालात बता सी उगोरई चे दे सगवाड़ी आगा बा हर यो जवाब तैयार कई और सबा बा सिर्फ वे मता से जवाब राखा हुई